أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل، د یعقوب علیہ السلام بچو. اسرائیل دا د یعقوب علیہ السلام دا غي لقب دے. اذکروا تاسو یاد کئی نعمتی التي زما اغا نعمتنا انعمت علیکم چې ما کړی دي په تاسو باندې، یعنی ستاسو په پلارانو او نیکونو باندې. واوفو او تاسو پوره کوي بعهدی زما لوز، اغا لوز چې تاسو کړی دی زما سره، او هغه په الله باندې او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړلو. اوفی زب پوره کم بعهدکم ستاسو لوز، یعنی هغه لوز چې الله جل شانه تدوی سره کړی دی او هغه جنت ته داخلیدل دي. واوفو بعهدی تاسو پوره کوي زما لوز. اوفی بعهدکم زب پورکم ستاسو لوز. و ایایا او صرف زمانا فرهبون تاسو اویریگئی. و آمنو او تاسو ایمان راوڑی بما پا اغی کتاب باندی انزلتو چه ما نازل کرده ده، مصدقا تصدیق کون که ده لما دا اغی کتابونو معاکم چه تاسو سردی، یا مصدقا تصدیق کون که ده لما دا اغی زیرو او دا اغی بشارتونو معکم کم چستاسو پا کتابونو کیو. ولا تکونو او تاسو مکی گئی اول کافر به اول انکار کون کی تدی کتاب. ولا تشترو او تاسو ماخلی بی آیاتی زما پا آیتونو باندی ثمنا قلیلا لگ قیمت، ثمنا قیمت تولی کیگی او قلیلا لگ. و ایای فتقون او صرف زمان تاسو اویری گئی. ولا تلبسوا الحق بالباطل او تاسو مگڑ وڑوی حق د باطل سره. لبسا یلبسو کله چې دا د بابی زوربا یضربون وی نو تدی معنی دا ګډوډول. نو الله وی ولا تلبسوا الحق تاسو مګډوډوي حق بالباطل د باطل سره، یعنی د دروغ سره. وتکتموا الحق او تاسو حق دا مپټوي. دلته دا تکتمو دا عطف دے پتل بسو باندے. وانتم تعلمون حالانکہ تاسو پوہی گئی چی دا حق پٹول دا لوی گناہ دا. واقیموا الصلاة او تاسو پابندی کوئی دا منز. وآتوا الزکاة او تاسو ورکوئی زکاة. ورکعوا مع الراکعین او تاسو رکوع کوئی د رکوع کوونکو سره. اتأمرون الناس بالبر آیا تاسو حکم کوئی خلقو تا بالبر د نیکی. وتنسون او تاسو هیر کړي دي انفسکم خپل ځانونه. او بعض حضراتو داسې هم معنی کړي دا وتنسون او تاسو پریخي دي انفسکم خپل ځانونه. وانتم تتلون الكتاب حالانکہ تاسو لولی کتاب. تلا یتلو معنی دا تلاوت کول. افلا تعقلون نو آیا تاسو د عقل نکار ناخلی. واستعینو او تاسو مدد اغواړی بالصبر په صبر سره. والصلاة او په مون سره. وانها او یقینا دا منز لکبیرتن دا خامخا درند او گراند الا مگر علی الخاشعین پا عجزی کون کو باندے. یا الا مگر علی الخاشعین
په هغې خلکو باندې څوک چې د الله جل شانه نه ویریږي نو په هغوی باندې ګران نه دی بلکې آسان دی. الذین د عاجزي کوونکي د هغه کسان دي یظنون چې دوی یقین ساتي. دلته ظن په معنی د یقین سره دی. انهم چې یقینا دوی ملاقات کوونکي دي یا مخامخ کیدونکي دي ربهم د خپل رب سره. وانهم او یقینا دوی الیه خاص الله طرف ته راجعون ورګرځېدونکي دي. د دې آیتونو یو ځل بیا مونږه روانه ترجمه کوو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. ای د یعقوب علیه السلام بچو تاسو یاد کئ زما هغه نعمتونه چې ما کړي دي پس تاسو په پلارانو باندې. و اوفو بعهدی اوف بعهدکم. تاسو پوره کئ هغه وعده چې تاسو کړي ده زما سره. زه به پوره کم هغه وعده چې ما کړي ده تاسو سره. و ایای فرهبون او صرف زمانه تاسو ویریږئ. و آمنو بما انزلتو مصدقا لما معکم. او تاسو ایمان راوړئ په هغه کتاب باندې چې ما نازل کړی دی. تصدیق کوونکی دی د هغې کتابونو چې تاسو سره دي. ولا تکونو اول کافر به. او تاسو مکیږئ یا تاسو مجوړیږئ لومبني انکار کوونکي ته دې کتاب. ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا. او تاسو ماخلی زما په آیاتونو باندې دنیا لګه یا لږ قیمت. و ایای فتقون. او صرف زمانه تاسو ویریږئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. او تاسو مګډوډوئ حق د باطل سره او تاسو مپټوئ حق لره او تاسو پوهیږئ. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. تاسو پابندي کوئ د منځ او تاسو ورکوئ زکات. او ورکعوا مع الراکعین. او تاسو رکوع کوئ د رکوع کوونکو سره. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. آیا تاسو حکم کوئ خلکو ته د نیکۍ او تاسو هیر کړي دي خپل ځانونه. وانتم تتلون الکتاب. حالانکه تاسو لولئ کتاب. افلا تعقلون. آیا تاسو نه پوهیږئ. واستعینوا بالصبر والصلاة. تاسو مدد وغواړئ په صبر او په مونځ سره. وانها لکبیرة الا علی الخاشعین. او یقینا دا مونځ دا دروند دی او خامخا ګران دی الا علی الخاشعین مگر په عاجزي کوونکو باندې. الذین دا هغه کسان دي یظنون انهم ملاقو ربهم چې دوی یقین لري چې یقینا دوی مخامخ کیدونکي دي د خپل رب سره. وانهم الیه راجعون. او یقینا دوی د الله طرف ته ورګرځېدونکي دي.